پی ټی آی کې تر اوسه انټرا پارټي الیکشن صرف یو ځل شوی دی او بیا انټرا پارټي الیکشن نه دی شوی، بس یو غیر جمهوری طریقې سره عہدې ورکی پیراشوټ راشي چې کوم جمهوری طریقې کار دی چې هر دا لاندې نه به د ګراس روټ نه تنظیمونه جوړ شي او بیا مخکې تر صوبې د ضلع تحصیل صوبې پورې تنظیمونه خوښ کې مرکز خوښ کې هغه سیستم نشته چې کوم تنظیمونه اوس جوړیږي هغه اخلص مخلص د سیف الله نیازی چیف ارګنایزر چې کوم دی د پی ټی آی هغه جوړی دغه تنظیمونو سکریټیبیلیټي نشته، دا دغه کې د خدو ورکولو د لپاره د اهلیت سمایار نشته، دغه په وجه باندې په ټول پاکستان کې پارټي د ګوماګو صورتحال ښکار ده. هر سړی دا تپوس کوي چې یاره د پلانې خوددار شو د کې څه داسې اهلیت دی، بلکې زه خو داسې په کولو الفاظو کو خبرې نه په پی ټی آی کې چې کومه قبضه مافیا ده ګینګ وار پکې وشو، بیا یو قبضه مافیا رااله په پارټۍ مسلط شوه، هغوی د راروان الیکشن دپاره دا تیر خو شو د هغې دپاره چې ټیکټونه کنفرم کولو دپاره خپله لابي په هره ضلع کې راولي کینی چې د هغوی تنظیم داسې چې د یونین کونسل تنظیم نواله تر د تحصیل تنظیم بیا د ضلع تنظیم دا ټول زمونږ د خپلو کسانو تنظیمونه بس هم دوی مونږ خوښوي، مونږ یادوي چې وایي د پارټۍ دپاره د ایم پی ای ایم این ای انتخاب وکړي، بس هم مونږ یاد کړي چې یاره هم دوی دی وي او یا د کسانو له ټیکټ ورکړه، ځکه هغه خو د کوم تنظیمونه چې جوړ دي دا تنظیمونه نه دي، دا د هغوی لاس کې ربړ سټمپونه دي، بس هغوی هغه سټمپ هغوی ته کېدي چې څنګه د پارټۍ صورتحال دی. نو دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی. په دې کې کومه پارټي چې کومې پارټۍ کې چې موږ د خپلو بچو یا د پی ټی آی ډېر مخلص ورکرانو چې هغوی پکې خپل ټیمونه وقف کړل، د یو نوبل کاز دپاره د عمران خان سره تړون وکړو، یو سفر یې ورسره وکړو، نو هغوی چې اوس ویني چې هغه باغ چې موږ آباد کړو چې یاره د دې نه به قوم ته فایده میلاویږي، د عمران خان به ډیلی ورکوي. نن سبا د عمران خان نه غیر چاپېره مقه مافیا ناسته ده چې هغه ډیلی ورکوي نه، بلکې الټا په معاشره کې چې موږ نه پی ټی آی باره کې څوک تپوس کوي چې یاره پارټۍ څه صورتحال دی، پارټۍ تر اوسه څو کړل، نو موږ سره جواب نه، موږ پارټي نشو ډیپینډ کولی، ځکه پارټي ډیپینډ کول خو د ایم پی ای ایم این ای چې کوم په اسمبلو کې ناست دي د هغوی کار دی، پروګرام ورکول پراجیکټ ورکول دا د هغوی کار دی. اوس دغه چې دي دغه هغه کسان دي چې هغوی په د وړومبي انټرا پارټي الیکشن نه والا تر اوسه چې څانه تنظیمونه جوړ شوي دي هغه ربر سټمپ تنظیمونو باندې ځانونه اسمبلو ته رسولي دي او د هغوی هېڅ معیار نشته. او په دا اکثر ملګرو ته وایم چې په پارټۍ کې د ټولو نه خطرناک سړی چې دی په موجوده وخت کې دا سیف الله نیازي دی. سیف الله نیازي هغه وخت کې چې پارټي په پیک کې نه وه چې عمران خان به میټینګ راغوسته، ما خپل اکثر بعضې میټینګونو کې چا ملګرو سره لاړم نو هغه کسانو ته به ټلیفون وکړل چې عمران خان به په دې خبره باندې رای علي تاسو نه، خو په ټلیفون به یې ورته مخکې ویلو چې ستا رای به داسي لکه زه خو دا په کولو ښکاره الفاظ دا دي چې د عمران خان په شا کې به سیف الله نیازي د پخوانه چاړه منډله، نو چې کله غیر جمهوري تنظیمونه جوړ شي د هغې اهلیت نه د نااهل کسان لړ شي په اسمبلو کې کینی، نو بیا هغه فیصلې کېږي چې قوم په سفر کېږي او پارټي په د پارټۍ هغه ورکران مخلص ورکران چې کوم د یو نوبل کاز دپاره هغوی خپل ټایم وقف کړي، خپل ژوند یې وقف کړي، د هغوی هغه ساک ته پې نقصان رسي. اوس خو دا کم تنظیمونه چې جوړوي دا خبره یو خبره خو داره، ما زه وایم چې که تیر الیکشن ته مونږ وګورو نو په پی ټی آی سره د نورو پارټو په مقابله کې ورکر ډېر کم و، خو په ملک کې چې کم خاموش اکثریت دی، کم خاموش خلک چې دي هغوی په عمران ټرسټ وکړو، عمران خان له اوټ ورکړه، ولې د عمران خان ورته یو نوې دغه خوبونه خول ورته ویې چې یاره داسې به پاکستان داسې به زما په ذهن کې د پاکستان دا نقشه ده، د یورپ مثالونه بیا ورکول د مختلفو څیزونو، نو خلک ته یو د خوبونو یو دنیا خولی و، خلک هغې پسې روان و، اوټه یې ورکړه. بیا اوس 15 کاله ټینور دی، را روان الیکشن به د دوی په دې کارکردګۍ باندې کېږي
کومنګ د پی ټی آی سره ډیلی ورکړه نو سپورټ ورکی کني د صوبه سره خاص کر د کی پی کې خدا تاریخ ته چې دوی په دویم ځل بل پارټي منتخب کړي نه صرف د پی ټی آی نه علاوه چې پی ټی آی پرویز خټک هم وزیر اعلی او اوس یې بل 90% میجارټي کې دوباره راوستل چې که تاسو نه سکارونه پاتې شي بی آر ټي وغیرہ غم پکې مکمل کې هغه مو کې نو را روان وخت کې به خو فیصله د دې 15 کالو په کارکردګي کېږي او چې کم تنظیمونه دوی جوړي اوس موجوده وخت کې لکه تحصیل یا د ضلع تنظیمونه سیف الله نیاز یا چې کوم د پارټي واکدارانو اناونس کړل دې ته به ګوري دا به شي چې دوی د سم کم معیار عہدهداران یا د پارټي ورکر دوی سره اٹیچمنٹ ساتي چې د غوي رویه اخلاق د غوي کردار سدي دغه نه بعد به فیصله کوي نه خلک په اوټ ورکي خو ډېر ښه صورتحال نه در روان وخت لپاره د 2 کالو د ایکسپیرینس نه بعد دا وایم چې سړیر صورتحال خنه دي پغې زمونږ زړه درديږي او غول درديږي پټه کې مونږ د عمر یو ډېر لوی حصہ تیر کړه او د پټه د پارم خوبونه لیدل سوچونه م کړی دا خبره ده ما قبل ورس دا خبره کړې و غالبا مرګرو قتل پهلم کې په فیسبوک مې پوسټ هم کړو چیرې اوس په یو تحریک شو چلول پکاري دا د وها هم ضرورت دی پغې کې ما دا ویلو چیرې زدا ضلعي صدارت دغه خواهشمند دی خو اصل کې ضلعي صدارت نه ارګنایزر کمیټه پکار دی په 400 کې نه پټول په کې پی کې بلکې پټول پاکستان کې پکی پکې کې او اهم خبره ذکر چې کې پی کې یو ډېر لوی میجارټي ورکړی ر پی ټی آی لا په پی ټی آی په عمران خان ډېر لوی اعتماد کړی نو دا 15 کاله خو چې کله په یو سړی اتباع اعتماد وکي او یو هولډ ولا ورګي کدی ډیلی ورنکړه نه دا غوي بډونه ماتيږي نو د دې لپاره کده چې عمران خان سره همدردي وي د چا پی ټی آی سره همدردي وي او غوي وای چیرې مونږ د دې مافیا نو ځان خلاص کو نغوی برا غونډیږي متحد کیږي به هغوی به دا فیصله کوي چې دا پارټي او مونږ بچ کوو نه که یو پریشر ګروپ یا د کامن یو د عامو پارټو په دغه کې آینونو کې شته چې ځان د پی ټی آی د بچکولو لپاره د یو تحریک آغاز وکي زه په هغې کې ولنټیر کوم ما مرګرو ته ویلي او بل ورځ د دې خبرې ما احسار هم کړی چې دا 400 نه زه داسې د نوخار شو پېښور شو ټولو سوات مردان ټولو علاقو خلکو ته مې دا خواست دی چې بس نور انتظار نه کوي د انتظار ټایم ختم شو اوس په د پی ټی آی د بچکولو د لپاره مخلص ورکر روزي چې کم په پټه خپکیږي اغوی به روزي او پی ټی آی به غونډه د مافیا نه خلاصي هغه مافیا که په صوبه کې ناستي که په ضلع کې ناستي او که په مرکز کې ناستي خو د ټولو خلاف پودريږي ځکه چې ټایم ډیر تیر شو 2 کاله مونږ په د پی ټی آی د ورکر په حیث باندې پارس کمپرومایز وکړو پیراشوټر براغه مونږ ته به داستاسو دغه دی د ایم پی د اوټ ورکه مونږ به د عمران خان دړه لپاره مونږ د اوټ ورکه بس مونږ بده ته ګورو چې بیٹ دی کمپرومایز به مو کو رزلټ ښکارا دی د نن سبا عوام سفر کیږي جاړي خلک پریاد کوي د ټول نه زیات ماته تکلیف دی نو که اوس مونږ په نسیدو نه را روان 15 کاله بعد به د پارټي نو مغشتو ولا سکه خو کو د پارټي د اړخ نه مونږ دا وایو چې مونږ د پارټي ورکران یو خلک پم پکانډولي نو بس نور ټیم نشته اوس دراوتو مقام دی پراپاسه به په خپلو کې په واتس اپ باندې په فیسبوک باندې مختلفو طریقو باندې میسیجونو کې یو بل سره رابطه وکي خپل تنظیم سازي د مخلص کسانو کې او په یو متحده جدوجہد په پکاري چې پی ټی آی د هغه خلکو د چونګل نو د پارټي مونږ مرګرو ته وایو دا خوبونه مونږ د بازانو د پاره لیدلو خو چې اوس په قرغان هټه پسان اړمیږي او تباکی دا پارټي نو اوس دغه دی او د پارټي سخت نقصان رسي نو لازم دی پټولو ورکرانو باندې چې غوی د پی ټی آی د بچاو د پاره سوچو کی چونکه د 400 نه ما ویلو ما سره خپل مرګرو ته ویلو ډیرو کسانو ما سره رابطه مو کړې چې مونږ کو نو خپل هدف پورې به کوشش کوم خو مرګري راغون شو او غوي کې بل یو زمانه خ کیپبل کسوي زمونږ وخت نه د پکار چیرې پټه نه وخت غواړو وخت نه مونږ صرف دا وایو چې پی ټی آی بس بچ شي پی ټی آی را روان 2 کال تیر شو را روان 2.5-3 کال پاتې دي چې په دې کې څه ډیلی ورکی کو نو شو نو را روان وخت کې موږ ته کوم عوامو ته درېدل ډیر ګران شي عمران خان الفاظ دي هغه وی کوشش چې دی زمون کار دی او سلا ورکول د الله کار دی
نو انسان د جدوجهد د پاره د پیدایش نه تر مرګه پورې د جدوجهد نوم دی. هغه جدوجهد وکاو. اوس که عمران خان موجوده وخت کې مافیا سره بقول د عمران خان چې زه مافیا سره په جنگ يم د ملک په سطح او په انټرنیشنل سطح باندې مافیا سره لګیم، خو مونږ وینو چې د عمران خان نه کومه غیر چاپیره مافیا ناسته راغی عمران خان کار ته نه پرېږدي. نو مونږ دا د عمران خان سره محبت دی او هغه له یو سپورټ ورکول دي چې د عمران خان نه غیر چاپیره کومه مافیا ناسته را کیدی شي د لیډر د لپاره ضروری دا وي چې داغه د پکار دادی چې عمران خان لیډر وي، پکار دي چې د جوخ نظر کم خپل دی هغه چیک کی. ځکه زه داوی سره وایم چې د جوخ نظر کمزوري دی، کیدی شي د لری نظر یې خوي خو د جوخ نظر یې کمزوري دی. ځکه د جوخ د نظر د ټیکو نه جهانگیر ترین به نه راوته یا داسې نور بلا کسانه د کابینټ نه بار کړل. دا خپل ټیم په نظر ثاني کول پکاري، بلکې په ټیم باندې نه که د یو نوبل کاز د پاره چې څنګه عمران خان وای که داغه ته د الیکشن ته واپس د تلو ضرورت راغی اوم د لاړ شي، حکومت تم پریدي په کې پکایت کې ختم کی، په مرکز کې د ختم کی. ځکه چې موږ د ذاتی مفاداتو د پاره د پټه ته نه یو راغلي، موږ د روان خپل سباون د پاره راغلیو، د یو خپل سوچ د پاره راغلیو. که داغه د پاره د حکومت یا د وزیر اعظم یا د وزیر اعلی توپ قرباني وي، نو پکار دي چې عمران خان یې ورکی پاګه کې هغه سپشتو پېشتونه کی. زما خپل ځاني دا خیال دی چې په دې کې اړه واقعي وخت د کمپرمایز نه دی، اوس نور د کمپرمایز نه دی پکار. ان پی په دور کې تقریبا د 27 ارب روپو کارونه دلته شوي دي، په ریکارډ باندې سړکونه اغوي جوړې کړي دي، بجلی اغوي لګولې دي، ټرانسفارمر اغوي لګولې دي، لارې کوڅې اغوي باچاهان یونیورسيټي بلا کارونه اغوي کړي دي. که دې ته کار وای مونږ عمران خان له په دغه ایسیز د پاروټ نو ور کړی، مونږ د سیستم بدلولو د پاروټ ور کړو چې د نظام چې دی پتاڼه کې غریب څنګه ذلیل کا او سم ذلیل کیږي، په کچرو کې خلک تماچې رالي او دغه باندې ډس کوي، په عدالت کې ډزې وشوې، ولې عدالتونه انصاف ډیلیور کولو کې مکمل ناکام لري. نو دا د څه وجې 2 کالو شو نه دی ډیلیور کړي. نو عمران خان په یوازې نه ډیلیور کوي، د عمران خان ایم پی ای ایم ان ای دا به سنیټران د کم ټینکس چې دي د چې کم معاشي ټیم دی دا د هغې ټولو ذمہواري ده. خو مونږ دې خبرې ته تر اوسه ګورو چې دا ټینکس دا معاشي ټیمونه دا ایم پی ای دا ایم ان ای دا به کله ډیلیور کوي. په 400 کې ځای په ځای ټرانسفارمر لګي دا یو کلی ته بل کلی ته په 400 کې ټرانسفارمر ضرورت ته په موجوده وخت کې کنه د بجلی ضرورت ته په واپر مقدار کې 1,32,000 کیوی یا غټ ګریډ سټیشن ولګي چې د وولټیج مسله حل شي. نو بیا د رستو ټرانسفارمر ولګي، خو ټرانسفارمر هم پسه لګي دغه بنیاد سي ټرانسفارمر په دې بنیاد باندې لګي چې یاره دلته زما سانه سیاسي ورکران دي، دلته زما کومه غټه چمچه پراته را نه ولی د نااهله خلکو نااهله فیصلې وي. بیګاره سره دغه یو مرګره ناستو اجمل دورانی هغه خبره کوله چې هغه زه په ضلع کې انفارمیشن سیکریټري وم، د دې نه مخکې تنظیم کې و یو سره تحصیل کې کړم. د ما ولې ستا به کارکردګي ښه نه وه، وی نه د ایم پی ای رو راغی هغه سره موټر غټو وی چې دغه ته دې سیټ نه خوښه چې هغه پې کینی. نو زه د اکثر دې تاریا د منسټر صاحب نو چې کله معیار دا شي دا د زما د پی ټی آی د انفارمیشن سیکریټري چې کله د معیار دا شي چې د سره موټر غټ دی د پسې ټوپک مار ډیر دی، نو بیا دا معیار نه چې د قوم له سکولی شي او کني شي کولی. نو یو ډیر ګمبیر صورتحال دی که روان 15 کاله پی ټی آی چې د کم طرز کې حکومت روان دی داسې حکومت نو د پی ټی آی ورکر چې دی 80 نه 90% ورکر کې دي شي 10% خپل لمنې پاکي وساتي، خدا به بدترین کرپټ شي. بر روان وخت کې خلک د نواز شریف حساب کتاب نه کوي، نه به د عمران خان کوي، د پی ټی آی د ورکرانو به کوي، ځکه چې دوی ګوري چې په دې سطح باندې کرپشن دغه دی. دوی خو یو سوچ لراغلیو، خو چې کله ګوري چې زه خوارېږم او بل ښه کېږي یو مقابله د کرپشن که یو دور شروع شو په پی ټی آی په ورکر کې نو دا بدترین دور وي. تر اوسه خو زه دا ډېر خاص نه وینم، خو په ادارو کې خو پرېږده په ادارو کې خو دوی تر اوسه هغه دغه لږ ډېر اصلاحات کړي
پرویز خټک چې هغه لاړ نو بس هغه اصلاحات هم ورپسې لاړل او دغه چې ناست د محمود خان بل ورځ په فیسبوک چا پوسټ کړو و یاره دینه د علي شامور خده په میډیا خو راځي کنه غریب خو په میډیا هم ناراضي نو دا زه نه وایم دا په فیسبوک یا په د خلکو د خلونو چې کوم خبرې ورو دا د خلکو خبرې خلک زمونږ د پی ټی آی باره کې کوي نو چې کوم خلک زمونږ باره کې دغه خبرې کوي نو دا ریلیټي ده دغه ګراوند ریلیټي را پته نه لګي چې دا زمونږ حکمرانانو ته ولې نه ښکاري دا خو د علمیه ده یا زمونږ دلته چې په ضلع کې کوم ځان ته وایي چې یاره مونږ د پی ټی آی لیډران یو یا واکداران یو یا د پی ټی آی مونږ له په زرګونو وټونه راکړي دي نو چې هغوی ته ولې نه ښکاري دا چې هغوی ته 1400 روپو تروړه وړه ولې نه ښکاري چې هغوی ته په 100 روپۍ کیلو چینی ولې نه ښکاري دا خو علمیه دغه ده چې دا ولې یا دوی سره څه په ذهن کې شته نه یا دوی د عمران خان نه یریږي دوه قسمه چمچې وي یو چمچې وي زمونږ د ګراس روټر چمچې هغه لاړ شي د دې ځای عوامي نمایندګانو ته چمچتوب کوي چې یاره مونږ له دغه به چېرته ټرانسفارمر راته ولګوي بل وایي ما به چېرته کلاس 4 نوکر کي بل څه وایي یو بل چمچتوب دی چې هغه وزیر اعلی ته چمچتوب کوي چې یاره ما ته به ټیکه یا منسټري به راته راکړي یا د هغه په غلطو پالیسو باندې اعتراض نه کوي یا بل دغه دپاره دا ټوټ شي لاړ شي د مونږ ول د قومي اسمبلی ټیکټونه ورکول ته چې لاړ شي نو د عمران خان خلاف خبره ځکه مخکې ځکه خبره نه کوم چې را روان وخت کې راله بیا نه ټیکټ راکوي او نه را سره په صحیح خوله خبره کوي یا لکه ته د عوامو نماینده عمران خان ته ناست دی د عمران خان له سترګې غړې نه کړی نه بل ځل لاس هم تاله 100 کوټ نه درکوي ښکاره خبرې دي ځکه چې مونږ سفر شو د غریب خلکو په ایشیا کې د ټولو نه کمه د پر هډ چې هغه انکم دی هغه کمترین د پاکستان دی په غونډه ایشیا کې د پاکستان کې کرنسی د ایشیا کمترین کرنسی ته ورسېدل دا خو د 400 عوام ویني دا خو دا فیصله به د 400 عوام کوي زه به څه ویم زه خو چې ورته څه ګورم نو تر اوسه که کارکردګي ښه وه نو عوام به نه سفر کېدل که دوی څه کړي وو د عوامو دپاره یا د عوامو دپاره څه نه وي هغه ما خو ووی چې مونږ خو د دې دپاره نو ورکړی چې یاره دغه بي د سړکونه پاخه کې ټرانسفارمر دې ولګوي خو که د هغې معیار کارونه هم د هغوی نه زیات وکړل نو مونږ به وایو څه وکړل خو که د هغې معیار کارونه هم د هغوی نه کم وکړل نو بس بیا دا مسل دغه چې دوی 15 کاله به خپل ډي والي او دغه خپل ټینو ور بتیر کی او بیا که عوام په اعتماد کوي نه زیاتې به کوي بس دا نه خبره